السلام علیکم خوږو اوریدونکو او کتونکو. خوږو اوریدونکو راځئ چې خپل کشران په متل او د متل په پس منظر پوه کړو او د پښتو ژبې په خدمت کې خپله برخه واچو. متل د نورو ژبو په شان د پښتو ژبې یوه عظیمه سرمایه ده. متل په سلونو کاله زوړ تاریخ لري. متل دا قسمه خبرې ته وایي چې د بلې خبرې په شان وي او یا د بلې خبرې مطلب ښکاره کوي، څرګندوي او موږ په اسانه پوه کوي. بلکې دا هم ویلی کېږي چې متل اوږده قصه په لنډو ټکو کې بیانوي. نو راځئ چې متل او د متل په پس منظر ځان پوه کړو او نورو سره دا ویډیو شریکه کړو. متل دی چې اصیله کول ګران دي او ساتنه یې اسانه، او کمسله کول اسان دي او ساتنه یې ګرانه. دې متل کې زنانو طرف ته اشاره شوې ده او دا متل د مشرانو، د هوښیارانو، د عمرونو، د زمانو د تجربو نچوړ دی. اصیل او کمسل اصل کې په دوه معنو کې یادېږي. یو خو ترې نسل، نسب، قبیله، قام، ذات دا مراد دی. او دویم چې کوم دی نو هغه په انسان چې کوم خوی خصلت دي، اخلاق دي، عادت دي، هغه ته مراد دی. چې د یو سړي اخلاق ښایي د هغه ښه عادتونه، د نیکانو خلکو عادتونه هغه په اصیل یادېږي. او یو سړی چې بدخوی، بد اخلاقی، عادتونه ښه نه وي، فحش وي، بې ادبه وي، بدتمیزه وي، بې شرمه وي، بې حیایي، نو هغه په کمسلو یادېږي. نو مطلب ته دا شو چې اصیله ښځه کول ګران دي. ګران په دې سنس کې دي چې اصیله ښځه پیدا کېدل ګران دي، ښه اخلاق واله ښځه پیدا کېدل ګران دي. هغې پسې به ته ګرځې، کور په کور، کوڅه په کوڅه، او ځان به کړی، تپوسونه به کې، او مطلب دا چې هغه به را پیدا کوي چې یاره زه د خپل زوی له یا د خپل ورور له ښه ښځه وکړم. نو په دې سنس کې وایي چې ښه ښځه کول ګران دي، ځکه چې ښه ښځه ته کور ته راولې نو هغه د خاوند په عزت، د کور په عزت خفه کېږي. هغه د خاوند سره هر څنګه سخته تېروي، که لږه وي او که ډېره وي، او دولت ته نه ګوري، ځکه چې بس هغې دپاره د هغې خاوند مال او دولت دی. هغه د هغې خپل ځان وي، د هغې عزت وي، د هغې ننګ وي، د هغې ناموس وي، او هر څه خپل ټول اختیار چې کوم دی هغه خاوند له ورکړي. او بعضې کمسلې ښځې داسې چې کول اسان دي. مطلب دا چې داسې ښځې ډېرې میلاویږي چې هغه نه د په خپل عزت وي او نه د بل په عزت وي، او مطلب د خاوند خبره هم نه مني. نو څومره پس په کورونو کې چې کوم دی جنګ جګړې شروع شي، فسادونه، نفرتونه دا هم شروع شي، او الله دې نه کړي څه وخت داسې راشي چې د طلاق ته پکې خبره ورسي. نو دا د نن ورځې متل. که متل هم خوښ شوي نو نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. د الله په امان.